بسم الله الرحمن الرحيم. شرح العقائد النسفية درس نمبر 53 يعني 53. وأما العقل وهو قوة للنفس بها تستعد للعلوم والإدراكات، وهو المعنى بقولهم غريزة يتبعها العلم بالضروريات عند سلامة الآلات، وقيل جوهر تدرك بها الغائبات بالوسائط والمحسوسات بالمشاهد. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم عليه. زدکه دی مقام کې دا خبره چې مخکې د درته ویلي و چې اسباب د علم د مخلوق د پاره درې دي: حواس دي، خبر صادق دی، او عقل دی. عقل نه مراد دلیل عقلی، هغه دلیل چې منسوب وي عقل ته. په خبره باندې پوښ حواسو کې مونږه خبره کړې و چې مراد تینا حواس خمسه ظاهره دي، باطنه د حکما او رای او هغه متکلمین ور سره نه مني. یا خبره تیرو همون خبره د الله په توفیق سره په خبر صادق کې موکا چې هغه دوه قسمه دي: خبر متواتر دی، دغه تعریف، دغه شرایط او اقسام، او دغه حکم چې مفید دی علم دی هغه مخ کې تیر شي. پرونم خبره ختمه کا چې دویم قسم د خبر صادق خبر رسول دی. ضمنی په کې اعتراضونه راغله د خبر واحد و غیره هټول امر مجاب کړ. دریم سبب د علم د مخلوق د پاره چونکه عقل نه او دې کې د سومنیو د بعض ملحدینو اهل الحاد اختلاف نو د اساس باندې شرقید مولا صاحب راولګیدو. نو هغه څوک هغه دریم سبب د علم باندې شروع کوي چې دا څه شی دی؟ عقل دی. عقل نبراز زما مخې ته پروت دی په صفحه نمبر 25 کې وایي چې عقل په لغت کې قید ته وایي، قید ته بند، قید. خلق وایي عقلت البعیره، اوخ میں بند کو خپکی میں ورته پڑے واچولو، اے قیدته قید میں کو. نو عقل لغتن عبارت دے د قیدنا. ثم نقل الى معانی، بیا ډیرو معناګانو ته نقل کړي شوی دی. چا د عقل یو معنی کړي دو، چې بل معنی کړي دا. مناطق وی چې مراد د عقل نقول عشره دی. په خبره باندې پوښ الله تعالی واحد دی، دا غنب واحد صادریږي. نعوذ بالله. عالم خو متعدد دی نو الله واحد دی، نو متعدد د واحد نه ندي صادر شوی. دا متعدد دا د عقول عشره کار دی، د عقل فعال او د عقل عشر کار دی. الله نه یو عقل صادر شو، هغه عقل اول وی، دا عقل اول نه دویمو، دا غن دریمو کیسه را روانه کړي. او بیا دغه تنومګ دی قول عشره او تا ودادي جواهر مجرده عن الماده وتوي. نو دا عقل اطلاق د منطقيانو په اصطلاح کې قول عشره باندې کی، او قول په قول عشره باندې دا باطل دی، غیر اسلامي قول دی. مونږ یې سره قایل نه یو، ور سره منو. الله خالق كل شيء، د هر شي خالق الله دی. عقل فعال او عقل عاشر دغه سيزونه نه دي. اصوليين وی چې عقل جوهر جسماني نوراني حادث، دا یو جوهر دی، جسم لري، نوراني دی او حادث دی. عبدالعزيز فرحاري وی چې مراد د عقل نه دلته په عقاید نسفیه کې ادراک یو ادراک دی، یمتاز به الانسان یا یمتاز به الانسان عن البهائم، چې د انسان او د دیگر حیواناتو درمیان کې امتیاز په حاصلېږي، فرق پر راځي. عقل دی ته وي. اوس لغت کې ورته قید ویلو، ولی ورته قید ویلو؟ دغه چا کې چې عقلی
دا د پاره قید وي د ارتکاب د قبایح نه دی ګناه ته نه پریدي دا څوک چې ګناهونه کوي فلیس بعقلا دا عقلا نه دي کی عقل نشته کدي کی عقل وې د عقل بدی بند کړی وي لانه کالقید ان ارتکاب القبائح نبراس ولا لیکلي تاسو پوښوي کنه نو هر چې عقل له او هو قوت للنفس دا یو قوت دی یو قوه ده صدا لکه یو قوه ده قوه ستوي دا عبارت دی د کیفیت نه فی شی کیفیت فی شی یکون مبدأ لفعله وتاثیره دا کیفیت دی په شی کی چې دا مبدأ د فعل وی په خبره باندې پوښلې کړه قوتنا دا یو قوت دی لنفس د نفس د پاره نفس نه مراد په عرف د شرع کې ما یسمى بالروح هغه چې مسما کول شي په روح باندې نفس نه دغه مراد دی ورسېدلی په ماهیت د نفس کې اختلاف دی بعضی اهل شرع وی لا يعرف الا الحق سبحانه وتعالى ماهیت د نفس د باری تعالی نه علاوه بل څوک نه پیژني او حکما او صوفیه او امام غزالی هغه وی جوهر مجرد ليس حالا في البدن بل متعلق به تعلق التدبير والتصرف دا یو جوهر مجرد دی چې حلول بدن کې نه دی کړي حال فی البدن نه دی بلکې بدن سره تعلق نیولې دی په تعلق د تدبیر او د تصرف او نظام معتزلی احد وکابر المعتزله هغه وی چې دا جسم لطیف حال فی البدن یو جسم لطیف دی چې دا حال دی حلول کړي دی په بدن کې واما العقل هر چې عقل له هو دا عقل قوت نه یو قوت دی یو کیفیت دی لنفس نفس د پاره بها چې پدی قوت سره ست لیکل دی بها لاندې دا ست لیکل دی قوت لاندې چې دا نفس بری ورته لیکل دی بها باندې نفس چې دا نفس پدی قوت سره تستعد او مستعد ګرځيږي للعلوم علوم د پاره ول ادراکات او د ادراکاتو د پاره تستعد استعداد پیدا کوي مستعد ګرځيږي استعداد څه ته وایي استعداد وی تیار شدن تیاریدل دا په لغوي معنی شو مصدر دی او په اصطلاح کې استعداد وی کون الشیء قابلا لتاثیر الغیر فيه کون الشیء قابلا لتاثیر الغیر فيه بودن او کېدل د شی په داسې حال کې چې دا شی قابلی د پاره د تاثیر د غیر چې غیر د تاثیر نه چې غیر پد کې تاثیر گئی کنه د غیر د تاثیر د پاره پد کې د قابل د دی وي چې د سکه قبل استعداد دیته وي بیا د استعداد د پاره خپل مراتب دي سم مراتب بعیده دي سم مراتب متوسطه دي سم مراتب قریبه دي نو وهو قوت النایو کیفیت د نفس د پاره چې د نفس به په دې کیفیت سره تستعد او مستعد ګرځي استعداد پیدا کوي د پاره د علوم او د ادراکات وهو المعنى تشدید د یا سره چواله ای المراد اومدغه مراد دی غرض د شارح د تفتزانی رحمت الله علیه د دې عبارتنا بیان د وحدت د سدي د تعریفینو دي چې دا درې تعریفونه دي چې تفتزانی بیانې سو تعریفونه د علم درې اول خو درته وکړو چې قوت للنفس بها تستعد للعلوم والادراکات ټیک اوس دویم ذکر کوي چې دا غریزه يتبع العلم بالضروريات عند سلامه الالات دا دویم تعریف خدا منس کې وایي چې هو المعنى بقولهم اشاره بیان د اتحاد او د وحدت د دواړو تعریفینو ده چې دا اول تعریف او دا دویم تعریف معالن او عاقبتن دا سدي شی واحد لاندې نه کتم دلی کړی
یعنی غرض د شارح دا دی ان مآل التعریفین چې مآل د دواړو تعریفونو چې اول دی او دا دویم دی واحد د یو دی. تاسو پوښتنه پښتو باندې وهو المعنى تورسرو لیک وهو المراد او همدغه مراد دی بقولهم د دې په دې قول باندې بقولهم کې ضمیر چا تراجه دی قائل د دې څوک دی د دویم تعریف حارث ابن اسد محاسبی رحمه الله احد من اکابر الصوفیه امام رازی دا مختار کړي دی. نو همدغه مراد دی د اول تعریف چې دی کنه همدغه مراد دی په دې قول د دې علماو څوک مې درته ویل څوک مراد دی حارث ابن اسد محاسبی الصوفیو یو لوی امام تیر شوی دی ښا هغه وی چې دا عقل غریزتنا یو غریزه ده غریزه تور سره لیکي یو فطری صفت دی فطری صفت غریزه سمانه د غرض نه دی او غرض خخول ته وي چې چوکر اول زمګه کې خخې بوټي راول زمګه کې خخې حضور صلی الله علیه وسلم په دوه قبرونو تیرېدو مړی معذب ولیدل دوش یو شنه لخت د کجور راواغستو دوی کا پمنز نو فقره ز یو په یو قبر کې خخه کوبل بل قبر باندې خدغه تغرض وي غریزه یو صفت فطری صفت د ما دغه تعبیر کو نه براس والا وي غریزه کل صفت هر هغه صفت دی وضعت فی موصوفها من اول الفطره چې خپل موصوف کې د اول فطرت د اول پیدایش نه خودلې شوی وي چې تسوي غریزه ورته وي. مالن تعریف سو کو غریزه یو فطری صفت دی آی آی یو فطری صفت دی یتبوها چې دی پس رست راضی علم په ضرورتو باندې خو کله اند سلامت الالات چې کله آلات سی سلامت کالاتو کی ګډوډي با بیا چې علم ناراضي نو دا بدالاتو د ګډوډۍ مسلې ښا د تلک سو تعریفونه شو دوا خدا اول دویم تعریف معالن یو غنو یک یو شو ها وقیل ویل شوی دی جوهرن د عقل یو جوهر دی تدرک به چې مندلې شي په دې سره یا تدرک به مندلې کیږي په دې سره الغائبات غائب شیا خو بل وسائل غائب نه مراد مجهولات والا وسائل نه مراد مقدمات معلومه والا لاندې ورته لیکلیم دي په واسطه د ترتیب د مقدمات معلومه او تر سره معلومه بلګری کا جتا مقدمات معلومات تا مقدمات تا سره معلومه اندکا او تا غیل ترتیب ورکو او په غیر مجهولات مندک دا د عقل برکات دي. تا ته پته و چې دا عالم دی بیا درته پته و چې دغه تغییر راځي دا حادث دی دام درته پته و چې حادث شي چې دی کوم شي کې چې تغییر راځي دا حادث نمس ترتیب دی ورته ورکو دعوت کی خود العالم حادث لانه متغیر وكل متغیر حادث فالعالم حادث. نو د ترتیب د مقدمات نتا ته یو غایب نتیجه راغی چې عالم حادث دی لاس د عقل برکات دی عقل د غشي توحید یو جوهر دی چې مندلې شي په دې سره غایبات خو په وسایط سره په واسطه د ترتیب د مقدمات سره پښتو باندې پوښ اول محسوسات او مندلې شي په دې سره محسوسات خو بل مشاهده په واسطه د مشاهده سره خبره باندې پوښ لګره محسوسات په واسطه د مشاهده سره مندلې شي ای بالابصار والسمع والذوق ونحوها نهم لکلی فهو انو دا عقل سبب للعلم ايضا فشان د حواس او د خبر صادق دام سبب د علم دی څنګه چې هغه دام سبب د علم دی دا دی ولې وی يصرح بذلك پدې خبره ولې صراحت کوم ته پته و چې دریم سبب د علم شروع کو چې عمل عقل نبي صد باندې کوم سنداخ پېخوا چې دی و چې دام سبب د علم د پاره دی پشان دغه مخ کې دا ولې وی
یصرح بذلک پدې تصریح زکه وکا لما فيه زکه پدې کې خلاف د سمنیو د ملاحده وو. ملاحده د روافض او شاغ دي او سمنیو کې مانر د تحقیق کړو سمنات د هندستان هغه درمسال یا غبوت ته منسوب خبرې دي کړي موږ نو کړي لک ناخنزیران عقل سبب د علم نه مني دلیل عقلی نه مني گوگل کے چور کی گوگل کی التولی کوي عقل کیا چیز ہے آگے کی بدل ترش کہ عقل سے وجود خدا پر استدلال کرنا جائز ہے. غامد جاوید دو که جاوید غامیدی دی یو خبیث تیر شوی دی نام د سمنیو د ملاحدو د ډلې نه دغه بکواس پالته به خپل وګ باندې ووري په خبره باندې پوښ باندې کسان دغه نه متاثر دي هغه چوغوري خبيث ګیرم خړېلې او ډېر کفري عقاید لري کفري دا غم لوی نتورک دی دغه غو زمون شیخ صاحب محترم خدای دې بخوي چې د پاکستان خلک غیر محققین دي د سیم ملک دی چې یو کس پکې د خدای دعوو کا دا غم بندگان نعوذ بالله پیدا کی کچا د پیغمبره دعوو کا غم پکې چلی نو د جاوید غامیدی دغه متبعین پکې شته نام دغه گروپ کې دی ښا کسمنی وته او کوم ملحد وته وای دا غشي نو دا سمنیو ملاحده دی اختلاف کی فی جمیع النظریات دی پټول نظریاتو کې اختلاف کی نظر د عقل دی دلیل نه غنی وی نظر د عقل ته بالکل اعتبار نشته پټول نظر د عقل کې دی اختلاف کړه ولکه تاسو پوه شئ وبعض الفلاسفه او بیا بعض فلاسفه داسې دي چې هغه صرف عقل تدخل په الہیاتو کې نه مری عقل وی دلیل منم په الہیاتو کې نه چلیږي د باری تعالی د وجود باره کې ودیرته نه پیش کی هغه کې براته خبر د رسول پیش کی عقل دې پکې نه منم دا خبره دغه جاوید غامیدی کړي ولکه تاسو پوښي پښتو باندې کړه اسکول والے اکثر خلک گمراه کړي دا سر سید احمد خان دی او دا فلانی خان دی او دا ډنګلی خان دی او دا کوتک خان دی او دا بوتل خان دی او دا گمراه کړي هغه د خپل علماء او د خپل دین نه لري پاتې او دغه کافرانو په خبرو باندې گمراه شي هغه عقلي خبرې کوي لکه دا دلته چې دا یو سیک پیدا شوی سیکانو غوندې بریتو سیکانو غوندې بوشاده او هغه پسې موسمه پسې یو لګ دی دوه لګ نتورک دی زما فلاور دی وغه دی دغه دی شرمېدلی هغه ځان پسې خلک دوه اړولې دا پاکستان دی دغه حل راځه ورپس ما خو لګ ویم دا قران ډیر زبسته نور نه وي مسزور هم نشته راځه لګ لګ به وای